شان سره نو ډېر زمونږ خلاف هره لوبه وشوه، خو زه به په دې لږ وخت کې مختصر زر دا خبره وکړم چې ګرانو ملګرو د بابړې دا ورځ چې موږ مانځو او ډېر خوشحاله یم چې نن په چارسده کې مرکزي جلسه ده، خو مور دې کښېني او داسې بچي دې روړي افرین همدې ته مرکزي جلسه ده. مونږ ته خلکو ووایي هلته سیکیورټي ده او دلته سیکیورټي ده، نو د سیکیورټي په بنیاد دی که مونږ هر څومره دیوالونو کې بندی، خو په پښتنو کې څه شته دی تر اوسه پورې د باچا خان همدغه جنډه چې کوم دی اوچته کړې ده په میدان کې. او ګرانو ملګرو خدای به ورځ راولي چې دا قطغنې به ختمې شي، خدای به ورځ راولي چې د سیکیورټي دا مسلې به حل شي او یو ځل به بیا په میدان لکه چې د باچا خان قافله به روانه وه او خلکو بیا نظاره کوله، همدغه رنګ به د باچا خان د پیروکارانو قافله روانه او خلک بیا چې کوم دی همدغه رنګ نظاره کوي. زه ګرانو ملګرو د ټول ناوله هغې شهیدانو ته سلام پیش کوم. خدای به خیر کړي. یار وره لږ را سره ګزاره وکړئ. یو منټ تاسو ته یو منټ یار تاسو لږ چپ شئ. یو خو چې د سټیج نه چغه نی ورکړی شئ لږ وخت دی نو په دې به تېر شو بیا به وایي چې خبرې ونه شوې. لږه ګزاره وکئ او خدای به خیر کړي. نو ګرانو ملګرو د دې بابړې د ورځې په مناسبت سره دا ورځ ولې راله او ولې چې کوم دی په موږ باندې دا حالات جوړ شو؟ دا پاکستان جوړېدو سره دا قیامت په موږ ولې رالو؟ د دې پس منظر زه ورکوټې بیانوم. د ټول ناول پس منظر دا چې دلته پاکستان جوړ شو نو دا صوبه چې کوم دی د خدای خدمتګارو دلته حکومتو، ډاکټر خان صاحب چې کوم دی وزیر اعلی، زمونږ اکثریتو ټول پاکستان کې خیر خیریتو، خو سازش دا چې په دې ځای کې زمونږ صوبایي حکومت دی ختمی، د ډاکټر خان صاحب حکومت ختمی. ولې ختمی؟ چې دا د خدای خدمتګارو حکومت دی، دا د کانګرس حکومت دی، دا د اکثریت حکومت دی او دی دې دنیا ته خول غوسته چې دا خلک چې کوم دی موږ ته قابل قبول نه دي. نو لومبې زمونږ د پاکستان ګورنر جنرال دی وایي ای کشرانو دا خبره ځان سره لږ وتلئ، دی وایي چې ځکه موږ حکومت ختم کړو د ډاکټر خان صاحب چې د پاکستان جنډې ته سلام نه دی کړی. په دې خبره پوهېږئ؟ د پاکستان د جنډې خبره نه وه، د هغې نه 15 ورځې مخکې تا سازش کړی او دا گورنر جنرال محمد علي جناح، لیاقت علي خان او سازشي قیوم خان دوی چې کوم دی لارډ ماونټ بیټن ته چې کوم دی ووایي چې دا حکومت ختمول غواړي. نن هم په ریکارډ د هغه خط موجود دی چې ما ورته ووایي چې دا غیر عیني کار دی، زه یې نه کوم. دی د پاکستان د جوړېدو نه مخکې د هغه حکومت ختمو، خو انګریزانو ورته وی چې دا حقیقي حکومت دی، دا دی له کوم اوټ ورکړی دی، دا د نرانو د غیرتمند حکومت دی، زه یې نه ختموم، دا عیني حکومت دی. نو هغه خو که ډېر هم بې خونده و خو په اصولو خو پوهېده. دی چې پرې رالل دا خو بې اصوله خلک و، دی د قربانۍ نه څه خبر و او دا پکې لا زه اوس خبر شوم چې دا جناح صاحب بیرسټر نه دی، دا لا بله لوبه وه. ما وی چې دا خلک ولې دی چې کوم دی نو دې ته نه پرېږدي چې په ده باندې پي ایچ ډي څوک وکړي او په ده تیسیز ولیکي. دا وایي هغه چې دا کم سړی هایکورټ ته ځي او د منشیتوب یې ډېر وخت وشي نو هم په بیرسټر کې راځي. ما افرین دا هغه چې ده به هغه فیل وړو او دی به کچرو ته تلو راتلو، دی ډېر تللی راغلی او دی هغه بیرسټر ده. دا خبره ځکه کوم، دا ګپ نه لګوم، دا رښتیا ویم. وګورئ تاریخ چې دا هغه بیرسټري نه چې کوم ایجوکیشن باندې حاصلېږي، دا هغه بیرسټري چې ته بسته وړې راوړې. نو ګرانو ملګرو دی دا فیصله وکړه چې نن دا حکومت ختم او چاله یې ورکړو قیوم خان له. یاره ولي خان دې خدای سره د خاوره وبخي، هغه به کله کله وی دا خپل مرکز دې ټینګ کړه نو بیا د نورو مرکزونو خبرې کوه. په خبره پوهېږئ د قیوم خان مرکز ډېر مطلب دی چې هغه دومره ټینګ نو، هغه به اکثر وی چې دا نشنلیان د دې حکومت خلاف دي او دوی د پاکستان مرکز نه مني، زه مرکز مضبوطوم.
ولی خان به ورته د پاکستان مرکز پرېږده خپل مرکز مضبوط کړه. ګرانو ملګرو هغه دلته رالو هغه وزیر اعلی شو او هغه وزیر اعلی شو څنګه اکثریت ورسره نه حلف یې نه اخیستی حلف یې داسې وایستو چې هغه حلف وایستو د اسمبلی نه د اعتماد اوټ وای نشته. کم سړی چې د اعتماد اوټ وانلي او په اسمبلی کې اکثریت نه او خپلو مسلم لیکیانو ارباب غفور صاحب او زمونږ چې کوم دی دغه د لوندخوړ غلام احمد دا دواړه مسلم لیکیانو دوی د ده خلاف عدم اعتماد کړی درخواست کړی نو قیوم خان باندې د خپلو مسلم لیکیانو م اعتماد نو او دوی هغه حکومت جوړ کو او چې جوړ کو دلته زموږ مشران چې کوم دی گرفتار که او د هغې دپاره چې کوم دی دلته جلسه جوړه شوه د ټول پښتونخوا نه پښتانه رالل او دلته چې کوم دی د بابړې په میدان را جمع شو. نن چې زه ګرځېدم قسم په خدای زه ته په ایمانداره یم چې د سړي زړه له راځي چې یا ظالمانو تاسو به په دې کور ډزې کړي تاسو به دلته په خدای خدمتګارو ډزې کړي تا به د سپین ملنګ سینه دلته سوری کړی تا به زما د خویندو میندو لوپټې دلته په ګولوالو زولي تا به چې کوم دی قرآن شریفونه دلته په ګولوالو زولی. کاش چې باچا خان د عدم تشدد په بنیاد دا قافله نه وی روانه کړې او تا دا ګولۍ چلولی وی او دې خلکو ته حکم کړی وی نن به قیوم خان او د هغۍ نه د قبر نښه وه او نه به چې کوم دی د هغۍ نامونیشانو خو شکر وباسئ چې موږ د باچا خان سپیان یو او دا عدم تشدد خلک. خو ای زما ظلمو تاسو ته ویم مونږ باندې تیره شوه مونږ د باچا خان د عدم تشدد د مزاحمت پاڼه راخیستې ده مونږ به مزاحمت کوو مونږ میدان نه تښتو نه که ګولۍ وي د قوم دپاره ګولۍ خورو که بچي ملوځي او که مونږ الوځو او که مونږ نن وینه او سر کټ کوي سر کټ کولو ته تیار یو دا خاوره به ګټو دا وطن به ګټو او دا چې کوم دی زموږ د دې شهیدانو حق به ګټو. نو ګرانو ملګرو مختصر دا چې کله جلسه زمونږ جلوس تیار شو دی سره د سټینګنو جومات ته ختلي د جمع جومات او چې بیا د جمعې په جومات اومې خلک پیژني او غازي ګل بابا او ډزې پې وشوې او ډزې چې وشوې څه د پاسه 600 کسان شهیدان شو. زمونږ خویندو میندو ورته وي چې د قرآن ته وګورئ مونږ خو د امن خلک یو په مونږ ډزې مه کوئ یوازې په خویندو میندو نه په قرآن شریفونو هم ډزې وکړي. داسې خو چې کوم دی په کربلا کې نه دي شوي داسې خو یزید نه دي کړي تا چې کوم دی په قرآن شریف ډزې کولې وګوره نن انجام ته د باچا خان سپیان ځای په ځای ټوکېدلي دي د قیوم خان د نوم اخیستو څوک نشته دا د قدرت انتقام دی او دا چې کوم دی زمونږ د زړه اواز ګرانو ملګرو زه دا خبره داسې مختصر کوم چې د ځوانانو ته دا خبره حواله کړو چې دا مونږ کوم د مابابړې ورځ مانځو نن دلته زه ستاسو مخې ته ولاړ یم مونږ دا مرکزي جلسه وه خدای پاک بیا ډېر په ښه خیر خیریت سرته ورسوي او زه چې کوم دی نو بیا په ټوله صوبه کې په دې نیت ګرځم او هغوی ته مې چې کوم دی ډیټونه ورکړي چې مونږ د بابړې دا حقیقي واقع خلکو ته وښیو چې رښتیا څه شوي دي. او ګرانو ملګرو د جناح صاحب او د باچا خان خپلو کې روغه کېده نو قیوم خان پکې سازش وکړو قیوم ورته وایي جناح ته چې مړکۍ دي باچا خان تر اوسه څوک مړ کړي دي پخته یې ماتې شوې او هغه مقابله هغه چې کوم دی وینه نه توی کړې هغه د انسانیت قدر کړی دی. جناح خو هسې په خوب کې یېرېدلی د قیوم خان ویرولو هغه باچا خان ته وایي چې ته راشه چې باچا خان ورسره میلو شو چې میلمه دی باچا خان سره چې ملاقات وکړو ورته وی دی ما ته ویلي چې تا مړ کوي هغه ورته عجیبه خبره ده ما تا ته چې کوم دی د پېښور نه والې ته چرسدې خلکو جوړي ستا ویلکم به کوي ولې به دې مړ کوو دروغ درته وایي هغه وی نه زه چې کوم دی ستاسو استقبال دغلته جلسې له نه درځم. هغه ورځ شو دا ورځ شوه مونږ چې کوم دی ایمان تېر کړی دی دی په مونږ ظلم کړی دی ای زما پښتنو وروڼو بابړه په مونږ جوړه شوه زمونږ څه د پاسه خلک څه وایي
ای ځوانانو یو بل سوال کوي وایي دی 600 شهیدان نه دي ګینې کم دي نومونه یې نشته نو دا یو نقطه ځان سره نوټ کوي ولې نشته کله چې زمونږ خلک شهیدان شو د اعلان وکړو چې کوم شهید دی د ده په سینه ګولی لګېدلې ده د 50 روپۍ جرمانه زمونږ د ګولی پیسې د ده نه والی او کوم چې زخمي دی د ده نه 100 روپۍ والی نو زمونږ خدای خدمتګارو د خدای غریبانانو ای وی چې 50 روپۍ به سړي په سر ورکو هغوی به خپل شهید نښه په سیند یې لاهو کړي په اوبو کې هغه شهیدان چا ونه خول اسپتال کې چې کوم دی نو شهیدان شوي هغه چا ونه خول او ګرانو ملګرو په میدان شهیدان شوي هغه چا ونه خول او بیا ګرانو ملګرو د دې نه پس چې دا پیسې اخیستې نو زمونږ شهیدان یو قبر کې لس کسان ښخ شوي دي لس چې چېرته پته ونه لګي او ما نه جرمانه وانلي تاسو سوچ وکئ چېرته داسې شوي دي چې ته به په ګولی سړی ولې وایي زما پیسې لګېدلي دي او مره دې پیسې راکړه که خدای کړي خیري انشاءالله دا ورځ به خدای راولي چې موږ د باچا خان سپیان به د عدالت په تخت باندې کینو او د دې خدای خدمتګار د شهیدانو د یو بدل به د داسې په بنیاد باندې اخلو چې تا ته وښیو چې نن د باچا خان سپیان په دې میدان ولاړ دي او دا خاور هم ګټي کام هم ګټي عزت هم ګټي غیرت هم ګټي پښتو هم ګټي بچي هم ګټي مستقبل هم ګټي او د دې خاینان چې کوم دی رہی مقابله زه اوس هغې مرحلې له راځم بیا د نه اجازت غواړم ګرانو ملګرو چې زما خویندې شهیدانې شوې او زما د میدان خویندې راغلې او د اسفندیار خان مور د ایمل خان نیا او د ولی خان ټبر تاجو بیبیم په میدان وه او هغوی مرهم پټی کولې زمونږ په میدان چې سړي ولاړو ښځې هم ورسره ولاړې د حق او د کام دپاره 80,000 کسان چې کوم دی راغونډ شوي 80,000 5,500 کسان په سرو وردی کې وو او 80,000 کسان داسې عوامو په هغه ورځ دا زه د 48 خبره کوم 80,000 داسې وو لکه 80 لکه او ګرانو ملګرو که هغه 80,000 کسانو ته باچا خان وي چې ورځئ پې نن به د مسلم لیکیانو هډوکي م نو او د هغوی به خاوره هم نه وه نه به یې کور و نه به یې قبر و خو زارېږئ د باچا خان د سپیانو نه ظلم هم کړی دی مونږ ظلم برداشت کړی دی د دې وطن دپاره د دې خاورې دپاره نن هم په دې خاوره ولاړ یو ای پښتنو که څوک هم وجني که څوک هم ملالۍ د دې پښتنې خاورې حق به ګټو د انسانیت حق به ګټو خپله خاوره به ګټو که مرونو مړه به شو نه په شا کېږو نه یریږو نه د چا نه رستو کېږو او زه ګرانو ملګرو کاش چې زمونږ سره دا وخت کم نه وی ځکه چې سړی بخی وی نو یو ځینه ټوپ وی او بل ځینه ټوپ وی نو زه به په دې چې یو خبره د پښتنو په حساب چې دا کم کار زمونږ سره شوی دی نن هم هغه کار روان دی دهشتګردي ختمه نه ده دې شهیدانو سره لوس کو دې غازیانو سره لوس کو چې که هر څومره سخته د ځوانانو تاسو ته به پاتې آیا مونږ به د خپل خاورې حق ګټو د دې وطن حق به ګټو د خپلو شهیدانو چې کوم دی عزت به ګټو خاطر به یې کوو ګرانو ملګرو چې کله د حالاتو مقابله کوو که دې کې هر سړی مخې ته راځي که هغه د پاکستان ډېر قلقلا خان وي او که هغه ځان ته هر څه وایي مونږ به چې کوم دی د وطن دپاره په سینه ګولی خورو نه به په شا کېږو نه به یریږو دې ته به غاړه ږدئ کم سړی چې ویرېدو دی هر وخت مري کم سړی چې نه یریږي دی یو ځل مري مونږ ته د مرګ د غیرت یو ځل مرګ قبول دی د بې غیرتۍ ژوند هم نه دی قبول د غیرت په ځای به مرو تاسو ټول دې کې ما سره ملاتړ کوئ ملګرتیا کوئ تاسو خو یو لاس اوچت کوئ داسې ښه په نره هغه سر کې مو ګورئ هغه سر کې او ای ګرانو ملګرو ګرانو ملګرو اوس یې دومره وخرابوئ چې دښمنان یې واوري وخرابوئ دا لاسونه چې دښمنان یې واوري
که خدای کړي خیري ای تسنه شوي پرګنو پښتنو راځئ چې کور کې معرکه شو سره د سیالۍ وخت دی چې جرګه شو سره دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کو او دا د ظلم زور خوړلی ګلستان بدل